نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما ورحمة الله بجمع درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د درېمه جمعه تقریبا د قربانۍ بیان شروع کړی چې الله رب العزت کومه او تاسو له ژوند را نصیب کو نو ان شاء الله د درېمه جمعه هم د قربانۍ متعلق بیان کو تاسو ته تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو احادیث مبارکه ولستو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه ته پوښتنه کو چې یا رسول الله مبارک ازواحی څه شه ده نبی صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل سنت ابيكم ابراهيم استاسو دو لار طریقه ده د ابراهيم عليه السلام سنت عمل له نو تیر شوی جمعه المبارک ورځ باندې ما تاسو ته وې چې د دې قربانۍ ډېر تعلق د دریو کسانو سره ده د بیبي هاجره سره د اسماعیل علیه السلام سره د ابراهیم علیه السلام سره خدای ابراهیم علیه السلام ناشنا قربانیان دي چې در قیامت پورې بد دي یو قربانی ټول مخلوقات د الله چې څومره بندگان دي چې هر مذهب والدي هغه یادای او عملا بکی یهودیت ابراهیم علیه السلام یادی عیسائیت ابراهیم علیه السلام یادی اندوان مشرکین ابراهیم علیه السلام یادی مسلمانان ابراهیم علیه السلام یادی او مونږ ټول د ابراهیم علیه السلام په عظمت سره د هغه نوم په ډېر احترام سره اخلو قربانۍ ډېرې ناشنا دي تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته وې چې ابراهیم علیه السلام لوی قرباني ده چې اسماعیل علیه السلام د الله په حکم باندې په وادی المکه وادی په مکه کې یو خوړلې د درې غرونو په منځ کې جبل ابي قبيس جبل قينقاع جبل بن النذير دا درې غرونه دي د درې غرونو په منځ کې یو وادي ده ابراهيم عليه السلام ته الله وی جبرائیل پکې په منځ کې واسطه ده عليه السلام زه وته اٹا کو په دې وادي کې اسماعیل علیه السلام معصوم
او بیبي هاجره دا پرې خوستل لوی قربانی ده یو بیبي هاجره دا د باچا لور ده ورکوټ خزدم نه بلکې د باچا لور د ټول عمر په باچاحت کې تیر شوی دی او لږه موده د ابراهیم علیه السلام په صحبت کې تیر کړی ده او بل اسماعیل علیه السلام د الله رب العزت نه ابراهیم علیه السلام په دعاګانو طلب کړي قران کریم کې ذکر کیږي ربنا هب لنا الفاظ داسې دي چې یا الله مونږ ته نیک عمل صالح اولاد را نصیب کړي کله چې ابراهیم علیه السلام دا په دی واده کې پرې خوستل او جبرئیل علیه السلام خو اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره تخکاری نه خو په دې ټول عرصه کې وسره جبرئیل علیه السلام ورسره دی ابراهیم علیه السلام چې را ورسول نو بیا ورته جبرئیل وی چې وسته واپس شه او دا وادي دا درې وانه غرونه داسې غرونه دي چې شل غرونه دي سپسل مسل وغیرہ غیا سب پکې نشتا او هغه وخت کې دا د ځنګلي حساب کتاب وو او دغلته شیران مهران وغیرہ دا حساب کتاب هم ډیرو د الله رب العزت د نور مخلوقات او حیوانات حساب کتاب هم دغلته ډیرو کوم وخت چې کمزه کې چې انسانان پیدا زندگی تیري ذهن کې یو خبره یاد وساتئ کمزه کې چې انسانان زندگی تیري الته د الله نور مخلوقات زندگی نه تیري او کمزه کې چې د انسانان زندگی نه تیري نو الته د الله نور مخلوقات وي هر قسم مخلوق د الله ته زندگی تیري ځنګل کې انسان زندگی نه تیري نو په ځنګل کې د الله نور مخلوقات هم زندگی تیري نو بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام چې پرې خوستل نو دې وخت کې بیبي هاجره په ابراهیم علیه السلام پس شاتنه اوازونه کوي چې موږ چاته پرې دی په دې واده کې څه خوشته دی امنا دا معمولی غونته کې توخه دا به ختم شي موږ به څه کوو خو ځین کې یو خبره یاد وساتئ چې د اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجره چې دا څومره زندگی د موت تر قیامت پورې یادو دا زموږ استاد لپاره د علم او د نصیحت یو نصیحت ته چې ما ته د دین یو نصیحت حاصل کو چې الله رب العزت په دې وعده کې اسماعیل علیہ السلام لو بیبي هاجره له څنګه رزق ورکي او څنګه آبادی دا زموږ ستاسو لپاره لوی نصیحت ته چې ما ته د دین نصیحت حاصلو او الله رب العزت په ابراهیم علیہ السلام لوی امتحان دی او بیبي هاجره باندې غټ امتحان دی اسماعیل علیہ السلام خو معصوم دی دغه کې معصوم دی نو کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام ته الله حکم کیږي چې واپس شتي نو دې وخت کې ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې واپس کیږي نو شاته اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره ته غته نش مؤرخین لیکلي دي چې ابراهیم علیه السلام ولې نشو غتله ابراهیم علیه السلام اغزله کې جړه ده اغزله کې فریاد دي چې الله غټ امتحان ده اسماعیل علیہ السلام میں پرې خستو بچے معصوم بیبي هاجره پیغله ده نوجوان ده دامه پرې خستا یا الله تعالی عظیم شان امتحان ده واقعي لوی امتحان ده
او بعضی مؤرخین لیکلي دي چې نه ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم چې شاته ورته نه ګوري نو دې کې هم دا شاته ورته نه ګوري دا د دې دپاره ده چې زړه دې نرم نشي ورته د الله حکم مات نشي نو بیبي هاجرې پسې ورمنډه کړه ابراهیم علیه السلام ته مخکې منډه کړه او بیبي هاجرې پسې شاته ورمنډه کړه مونږ چاته پرېږدې ابراهیم علیه السلام ولا आवाज نه ورکوي تر دې پورې مؤرخینو لیکلي دي چې دا شاته لمنې ونیوله د ابراهیم علیه السلام شاته نه ملې ورته ونیوله ابراهیم علیه السلام ورته شاته نه ګوري چې شاته نه ګوري بیبي هاجره پوه شوه دا په صحبت د ابراهیم علیه السلام کې فاتح و پوه شوه الفاظ داسې قرآن کریم ذکر کړی دي الله امرک بهذا یا ابراهیم الله امرک بهذا وې دا د الله حکم دی ابراهیم علیه السلام आवाज نشي د خولې نه راایسته ځکه جړا د پریاد دی نو دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته دا سر وړقوي او د الله حکم دی نو دې وخت کې ابراهیم علیه السلام چې ورته دا سر وړقو نو بیبي هاجره ورته څه فرمایي ان الله لا یضیعون وی الله به مونږ نه ضایع کوي وس تشتو میابان کې پاتش بیبي ابراهیم علیه السلام بیا په جبل ابي قبیس کې هجوم العلان یو غونډه کې والته لاړ د دې خپل بچو نه پښ شاته ته لاړ او الته کې قبله ته مخ واړه او دعا کوي الله نه غواړي بریالي دعا کوي اللهم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ويا الله پدې دشت او بیابان کې انسان مخلوق نخکاری او یا الله وي ته ما سره وعده کړی و چې زما دغلته معزز کور د بیت المحرم او دې وخت کې دا کور د نوح علیه السلام په طوفان کې وران شوی دی نو ښکار یم نه و یا الله دلته کې کور بیت المحرم په نظر نخکاری و دلته زما کور دی ستا کور دی یا الله او یا الله و تا ته ما دا خپل بچی په دې واده کې پرېښوستل و یا الله دیو ته رزق ورنصیب کې من الثمرات لعلهم يشكرون ګوره بیا هم سوی ښه و یا الله دیو ته رزق ورنصیب کې او یا الله چې دیو ستا شکر ادا کړي د باورونو ګوره ابراهیم علیه السلام په دشت او بیابان کې خپل بچی پریدي مخلوق د الله څوک نشتا یو ابراهیم بیبي هاجره د اسماعیل علیه السلام دی او توخم لګا دا حساب کتاب هم نشتا او به الله ته فرمایي الله ته وی یا دعا کوي چې یا الله دیو ته رزق ور نصیب کې لعلهم یشکرون چې ستا شکر ادا کړي کم وخت چې موږ تاسو د الله رزق وخورو کنه نو کم از کم د الله شکر موږ تاسو ادا کول پکار دي چې یا الله ستا ډېر شکر یا الله چې تا مال ښایسته روزي را نصیب کړه رزق دې را نصیب یو ګیلاس به ولې ونسکه یو ګیلاس په دې باندې تاسو د الله شکر ادا کوئ یو نوړی رزق ولې ونه خورئ وی یا الله ستا شکر یا الله نوړی رزق دې را نصیب کړو نو هر رزق چې موږ تاسو استعمال کو نو د الله شکر پکار دی ابراهیم علیه السلام څه فرمایي ولعلهم یشکرون یا الله دې ته رزق ور نصیب کې چې ستا شکر ادا کړي به دعا کوي ربنا فاجعل افئده
رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق یا الله و ای زما ربا و دا زید وادي دا مکه دا وګرځي یو خار او یا الله به آمد واکل ټول مخلوقات یا الله پروردگار دا یو خار وګرځي آمنا وارزق اهلهم من الثمرات و یا الله دی دا مکه یو خار وګرځوي او یا الله پروردگار د دې اهل ته امن پکې راولو یا الله ورزقهم من الثمرات او دې ته رزق ورکې د میوونه لعلهم یشکرون چې یا الله ستا شکر ادا کړي. ابراهیم علیه السلام لاړ واپس. بی بی هاجره او اسماعیل علیه السلام زندگی تیری دغلطه هغه توخه چې کوم ورسره وه توخه ختمه شو د اوبو اسماعیل علیه السلام تږی شو چې تږی شو نو د اوبو طلب پیدا شو اسماعیل علیه السلام په ژړا شو نو بی بی هاجره صفا مروه تر منځ چې کم دی دا منډه به واله او کله یو واده ته بتلو کله بل صفا مروه دی غونډو ته بتلا په منځ کې لږه وادي وه زیخ کته نو ابراهیم اسماعیل علیه السلام به ترې پټ شو نو زور به منډه کړه هغه دغه ته چې اسماعیل علیه السلام باندې نظر پیدا شي چې ماشوم وفات نشي. نن چې حاجیان انشاءالله تعالی زما سوچ دا دی چې آینده که موږ له الله زندګي را نصیب کړه آینده کال هم په دې ورځو کې به د حج او د بیت الله شریف بیان کوم که خیر زندگی وه څه کله د قربانۍ مسائل بیان کوم. نو الله رب العزت والا اب زمزم به ور نصیب کړي لوی باس دی انشاءالله به په خپل ځای کې وایو ټیم رانه اخلي. دویمه بی بی هاجرې به دغلته ښکار کوو اکثر زندگی دغلته د ښکار وه دا غرونه کې چې کم مارغانو دا به وشتل او د زندگی به پالله. یو پیرا ښکار ختم شو نو بی بی هاجره په لرې ښکار ته لاړه نو چې لرې ښکار ته لاړه ښکار کوي نو چې نظر یې په اسماعیل علیه السلام باندې نو شیر ورسره ولاړ دی او شیر په خوله اسد په خوله کته کړې ده. اسماعیل علیه السلام یې سټو دې دوران کې بی بی هاجره چې کله دا مقام وګتو نو غبراهټ پکې رال چې زه بچی به راله خوړلی په خپله باندې هم غبراهټ دی ورتلی نشي او اسماعیل علیه السلام به راله خوړلی بس خوله یې ورښکته کړې ده خو بچی اولاد دی دا چې د چا اولاد دی هغې ته پته دا اولاد د پلارانو ته څومره خوږي. خو نن زمانه کې زمونږ دا بچه چې کم دی تعلیمات اسلامي ورسره نشته نو ځکه زمونږ د آینده نسل چې کم دی د والدینو داسې نافرمانه کې تعلیمات اسلامي ورسره نشته. الان کې دا بچی چې څومره بدعمله مې خو د پلار ته ډېر محبوب وي چې نیکعمله به ډېر محبوب وي نو بچی دی په قلاره راځي دې ته ګوري او دا چې رانږدې کېږي نو دا شیر په دې بی بی هاجرې باندې پوه شو نو لکۍ یې ورته وخوځوله چې لکۍ یې ورته وخوځوله چې کله دې رانږدې شو چې ویې ګتو بچی روغ صحیح سلامت پروت دی. بی بی هاجره دې وخت کې په الله ته په سجده شوه په یو کاڼي باندې سجده ولګوله چې په یو کاڼي باندې سجده ولګوله په نادغه باندې په ناګمانۍ باندې به ډایرک الله ته سجده ولګوله په سجده ده خو دې دوران کې دې په ځان نه دی پوهه دې په دې سجده کې ولا پرکاري راله چې پرکاري راله نو دې په دې سجده کې خوبونه ویني د دې کاڼي نه رڼا پاسېده چک چاپېره مدینې ته لاړه او په دې دنیا باندې وګرځېدله او په حرم په حدود خاص وګرځېدله خو دا دې کاڼي دې سجدې زخمي کړې ده
چې دا د سجدې زخمي کړې ده چې کله دې دا وینې تتلې نو د وینو د خوب نه رابیداره کړه سجده کې پرته ده په دې کاڼې باندې نو چې کله رابیداره شوله نو زړه کې سوچ کوي چې کله ابراهیم علیه السلام به کال پس وله راتو ابراهیم علیه السلام را واپس شي دا کاڼې به ځان سره سنبالي دم دا ټوله کهانې به ورته پیش کوم کاڼې وغه هر څه ځان سره یې خوستی و دې دوران کې چې کله ابراهیم علیه السلام ورته لاړ نو دا ټوله واقعې ورته وویله چې داسې مې خوب لیدلی او داسې حساب کتاب دی ابراهیم علیه السلام ورته وی داسې کار دی چې دلته کې کور دی بیتک المحرم یو کور دی د الله کله چې اسماعیل علیه السلام راغټ شي نو ان شاء الله چې موږ دا به دا کور جوړو دا کاڼې سنبار کړه دا حجر اسود چې کم نن په بیت الله کې لګېدلی دا حقه کاڼی دی دا خپله باندې لوی باس دی ان شاء الله که خیر زندګي الله موږ له ژوند راکړو بیا به هلته تاسو ته بیانوم په خپل ځای کې د دې خپل یو لوی تاریخ دی 2 جمعې په کم از کم بیان دی حجر اسود په دې کاڼې باندې او دې وخت کې وی الله رب العزت با دی بیت الله شریف ته په خاصه کپړه کې خلک راځي دا مونږ تاسو چې نن احرام تړو او بیت الله لزنو دا خاص خوب دغه دی او درې مې ورته وی چې کله الله رب العزت دا کاڼه چې کله مونږ ولګو دلته خاص هغه کې او د حرم په حدود کې با دا شیر به چې کم دی او څومره مخلوقات د حرم په حدود کې دلته به امن وي یو شی به هم دغلته چې کم دی د یو بل نه چې کم دی نه زخمي کېږي نه دغه کېږي به ښکار بند هر څه بند د حرم په حدودو کې دغلته چې کم درخت وغیره څه کېږي او ګاز کېږي وغیره کېږي هغه هم بند دی د هغې دغه هم څوک نشي کولی نو ابراهیم علیه نبی صلی الله علیه وسلم ته حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل و یا رسول الله مبارک وای دا سرګړي چې کم یو قسم ګاز ته دا موږ د کوټو د براچو د دې موږ ته اجازت راکې نبی صلی الله علیه وسلم ورته داغه اجازت ورکو و خیر دا ګاز دا سرګړي دا ګاز کټ کوي خو د نور څه اجازت نشته زمورونو دا خو مختصر غونډه کې واقع و او تاسو ته بیان شو لہذا لوی قربانی ده د ابراهیم علیه السلام سو قربانیانی وي یو الله رب العزت چې کله دې پیدا کو او لګ را اوچت شو نو یو قربانی دا ده چې د نمرود سره غټه مقابله کړې ده د بوتانو خلاف را اوچت تاسو په قران کریم کې د علماونو اوریدلی او د عام علماء هم تاسو دا اوریدلی چې غټه جهاد وکړو د نمرود سره او د نمرود نه چې کم دی هر څه مقابله وسره وکړو مقابله ته ټول وګټلې یک تنها غټه قرباني او غټ جهاد دویم نمبر به د نمرود سره نمرود چې کله وته بیا د اور سیستم برابر اغه اور ته گزار کنو تبل یا قربانه د ځکه یقین بالله و چې دا اور ما ته سن شویل نو الله رب العزت سوې اور ته بردن و سلاما علی ابراهیم ابراهیم علیه السلام نه چاته پوسو کو وای خپل ژوندۍ چې چرته تیر کوي په اور کې مې تیر کړی دا د جنت نه بوله تیار رزق راتو دریم نمبر قربانی به چې کله نمرود د دې خلاف د 500 حکم وک مناظره وسره وشوله قران کریم کې هغه مناظره ذکر کیږي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في رب ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت غټه مناظره ده نمرود لا جواب نو غټه قربانی ده تنظیم نمبر قربانی چې ابراهيم عليه السلام په هجرت باندې نو خپل علاقه او خپل هر څه پر خوستل دا ډیر ګران کار دی ابراهيم عليه السلام د الله د حکم د پاره وایزه هجرت وکا عراق پر خوستل بابل خار کې دی پیدا
او په دې بابل خار او په دې عراق باندې د نمرود بادشاهي وه د هر څه پرېښوستل غټه قرباني ده. بیا شپږم نمبر قرباني چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د الله رب العزت نه په دعاګانو غوښتلی دی وی الله بچی راکړي او چې بچی ولا الله ورنصیب کو نو به ورته الله وی چې د غیږې ماشوم دی دې وخت کې دا ماشوم ډېر خوږي نو به ورته الله وی چې زه وس دا هغه وعده ته ورسو مکې ته را ورسو د فلسطین نه مکې ته را ورسو په حالانکه په منځ کې ډېره غټه فاصله ده نو په مکه کې خپل اولاد پرې خوست بی هاجره او اسماعیل علیه السلام الله ته پرې خوستل او الله ته وسپارل چې یا الله ستا حکم دی دا ډېرې غټې قربانیانې دي ان شاء الله. قرآن کریم کې الله فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. درشتمه سپاره کې سورۃ الصافات کې دا ذکر کېږي چې کله اسماعیل علیه السلام د 13 کالو فلما بلغ معه السعي قال يا بني نو بیا ورته الله څه فرمایي شاب وسته دا بچي حلال کا دا قرباني الله ته ورک نو ان شاء الله که الله موږ تاسو له ژوند را نصیب کو نو آینده جمعه به بیا د ابراهیم علیه السلام دا خوب بیانو لویه قرباني ده او بیا به د هغې نه پس چې کوم دی د قربانۍ بیان ته زه د سارو مارو ته دې ته بیا بیان د دې مسایل به درته بیا پیش کوم نو ان شاء الله الله رب العزت ته موږ تاسو له د انبیاء او د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې زندگی عمل لا نصیب کی او د دې قربانۍ توفیق ته الله موږ تاسو ټول مسلمانانو را نصیب کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.